اغیار تو دا ثابتوي چې زه مسلمون یم مقابل کا چې ته مونږ نه قبلوې زه تو نه قبلوم او ته مونږ نه منې زه تو نه منم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث تاي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د مورنه حدیث مختصر دی خو ډېر لوی احکام لري ډېر لوی مختص لري او ډېر شریعت احکام پورې تړلي دي. خو جو پیغمبر فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل نبی علیہ السلام لعنت فرمایلی دی په هغې سړي باندې چې دای د ښځې لباس کو پوشاک کو وضع قطع لبه اختیاروي او په هغې ښځینه باندې چې دای د سړي وضع قطع لب و لهجه لباس پوشاک اختیاروي. دا د خوږه پیغمبر صریح لعنت دی په دا دوه قسمه نرغنده ښځینه. روش هداتا چې دغې حدیث ترخو احکام څه دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کیمې یوې زنانه پرفیوم داسې ولګول سینټ عطر چې بل محرم ته خوشبو ورغله فهي کذا و کذا ای الزانیه دغې ښځې دره جرم وکړه که دي زنا کړې چې پردي سړي ته د خوشبو بې ویر شي. په دې مسله کښې امت مسلمه دومره زیات پروتی دی دومره برباد شوی دی. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھے تو شرمائے یہود مسلمان خپل خولیه داره بگړ کړی دی داره خپل ځانونه داره د مسلمانۍ د لباس نه وتلی دي چې یهود تاو داري یهود نه وشرمېږي چې مسلمان داسې د اکبر سره د شعر یوه کتاب نن مسلمانی برای او دا حدیث په کیمه موقع رسول الله فرمایلی دی یوه زنانه په دد تېرېدله په هغې موقع باندې یوې ښځینې چیرې غیشی وخستی و ټیپکه ورباندې غیشی دا خو شواده سړی دو رسول الله فورا دا حدیث ادا کړو ورده او دا روایات مختلف حدیثی کتابی بخاری شریف ابو داود شریف ترمذی شریف مشکات شریف دغې ټول رخستی دی. او نن په خپل بدن باندې مسلمان که ترساری دو که نرغندی دی داسې لبې کو چې د رسول الله په هر قدم د لعنت یې ځون ګرځولی دی. تخلی معاشره خو وکسا په معاشره کښې د خپل زون د پوره کیمې سرجري کېږي څوک یا تا دوړې موتی کو څوک په نیکینه باندې پالشت ولګوي چې هغه ربړ دی او د څه په وخت کښې بعضې اوقات درې مینه غسل په وخت کښې سینه نه لمینځ وشه نه اوداس وشه نه غسل وشول بربادای در بربادای دی. دا په مطلق کښې درېمي څوک دوړې موتوي څوک مطلب کس کیم کټینه دی ژیرې کټ کوي څوک مطلب لباس دی د تدلې یو قوم دی مکمل ښځونه قمیص و پرتوګ و لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم مې دغې حدیث مصداق قدم په قدم نن میش ګرځي. آیا دا خبره میژه کوره ته راغلې ده نن په کور شی په پرفیوم باندې ایز باندې نشته او دا د میژ د تستور سره دي په کور شی خاوند سره داسې وي مطلب لکه چیرته مزدیره حالانکه دا بهار ته چې وځي وایي چې ورود و شدید و مطلب هغه میکاپینه دي هغه نور مهندې دي یا لباس ته چیرې راونه یې شوي څه دي ورخو نه دو او خاوند سره او خوش پیغمبر څه فرمایي داسې فرمایي نه نه دا زیب و زینت دا خاوند سره دی دا خو د خاوند سره متعلقه شی دی او د خپل حال دې ته روغی چې بچي ته مور تای نه ورکوي چې زه کمزوریږم ځکه خو بیا امت بې وفا شي مور په پیک شه خو ډېره وفا دو د مور په پیک شه خو ډېر لوی بدن دی. حلیمه سعدیه ویلې صحابه په وخت شه وته دغه غو دا زی دا ښودنه مې راویدل چې عربې ښځونه وړکې ور خستل په اجرت باندې وړل
امور په پېښ شو خو ډېر غټ طاقت ته یو ډېر غټ انسانیت ته یو ډېر غټ اخلاق ته یو ډېر مطلب یوه د انسانیت رهنمایي دو نن دا چال ها زنانه کوي چې خپله الودا ته څه نور نیډ ورته یې کا سرلیک تی یا نور لیک تی یا نور لیک قسم شاینا روغله دا امت او دا امت یو رابړي امت جوړ دا راوون دی چې اول امور پهله کې ویری دغه نو مخ سره نو مایوش اسلام شریعت مسلمان ته لیار ورکړي دو اسلام داس مذهب نه چې چا مغزای متوي څوک بیمور وي ډاکټر حذیق ورته وي چې دا زنانه بدن نه دی صحیح دغه امور په نه دي صحیح دغه بچی د پرالو یې پر شریعت وښلې لیار وروشوي او خونه بلا ضرورت دا یو خیانت راونه د خپل ارودي سره لباس به حوالی سره څومره ستانګ لباس دی لباس حروم دی چې قمیص پرتوګو دی وي خو چې توی جسم جسامت غټولای ډاډولای چټډولای دا پکې ښکاری دا لباس زنانه او خپل حروم دي سری حروم دي کتابي لیکلي دي ایز توجیهات تاویلات پدکشن شته دی امیش کوته دا بیماری راوړي امیش ګرلسی ته راوړي امیش په نرغندار و دي چې کیم شیام شوی دی ست سنو کو د خپل لباسات سره حضور صلی الله علیه وسلم دې حدیث مطابق نور متعدد ډیر حدیث په دې باب شته یو حدیث نه دی دې ټول په ذات شی میشه دغه مستای کې دا په مش منځ ساتي دا په مش منځ ساتي او نن امت گمراهی در گمراهی حق خبره کولی و زون ته چې وګه په دا وسخت وای هغه زونه په نشاک ش ماستای او چې دا مت ته ډیر باندې سړی به سکیم خلک د زمانہ د ډیجیټل دور د مدرګیا دا ون ویلج دو آل ورډ ته په دا ځانډنه کې تیر راغلی دا خبره د په دې ډیر چګي تیری شي هغه واجه نه امت دا سه حال تروغای دا سه حد تروغای چې نن خپل مبارک رسول الله د سنت هیڅ خیال نشته لباسي هیڅ خیال نشته وضع قطع هیڅ خیال نشته الانکه مسلمان خودون ته شان دی مسلمان خودون ته یو لباس دی مسلمان خودون ته یو مقام دی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یاره د قربان خوشم دا چې کله بیت المقدس ته کفار یهود سره ټینګ شو نمبر وغه په نمبر یې شو غلام دای چې کله کلی ته غړېدل نمبر د دروغه چې په مورو ودای نه غلام یې ورته چې عمر ول غاټ مشرکین نو ستیرو اصحاب یهود نو ستی کپړې با بداله کا ابجاد کا جووی والی دو بل دا جمعه دو دغه جمعه ډیره جوته در شخرنه دو کلاکا دو دای څه ورته دا ورته په دا مرجه عمر و ماهور نی ولای 22 लाख مربع میل بادشاہ دی هغه نه کېل نی ولای ته دا غلام تو پیشس وروي کفا بنا امیج د پورا حسدا حسن الاسلام د دې مسلمانانو خپلول امیج د پورا کړی سوره زیب یې وکړه سوره زینت یې وروده سوره خپلول وکړه دی او خلیفہ ورته چې مش په اسلام شلی او په اسمون شهید فرشتي دي آیا چې کله کله د الله د تسبیح هي سبحان من زين النساء بالزوافر وزين الرجال باللحى جرات حسن ویلي او زنانات د پورا خپل وشتي سار وشته حسن ویلي امت بیا تابوی ته روان دی او هغه نتیجې دا دي چې نن مش په خپل اسلامیت خفه کیږي وی چې دا ملګون دي تکیانوستی دا څنګه نظر دي او خو پیغمبر حدیث ته زمي ډیر وسه او نظر نن شته په ډیر مزرینه خپل شوکینه لري په سری د شریعت په حکم باندې کمپرومایز نه بیا یې نتیجه څه دو نتیجه دا وی چې نن امت په انتهایی د الله په پکړ شوی هاوګونه چاليږي دا قهر علامت نه ده زلزلې درې دا قهر نه ده جلاباری کیږي دمره دا قهر نه ده په ډیره بلوچستان بالکل مکمل خراب دا د قهر علامه نه دي او بنګای کیم دوی ته تللی دا قهر علامه نه دي به برکتی کیم دوی ته ورسې دردا دخلی میږه خپل نو ان شاء الله خپل وضع قطع لباس پوشاک خپل ها پکوري نقشه ها بلتا دا مشتو زموري ورو دا څه چا په چا شګړه نه دو بل دا ثواب چار نه دو دا مشتو فرض دي کوي او پیغمبر علیه السلام لعنت تر باندې ویل چې دا نه کاوه او زه خلانت مستحق شو نو دو کې پښاو کو کې پمینو کې اغیار ته دا ثابتوي چې زه مسلمان یم ویله یمیش اسلام کښلې لیار دو شواب د اسلام کښلولای مې پورا کوي الله دا میشتو ټول په اسلام کښلې یو اسلام مې ته پورا کوي دا نور مینه وی چې به وفا سي تیرو شي دغه وفا نشته چې کله دا سا ووزي بس بیا هیڅ نشته
اسلام بیا دا یوه وفا ده چې همیشه زندګي ده پکښې د یوي الله دا موږ ته هم تاسو ته د عمل توفیق